زه په دې سوال باندې خصوصي خبرې ځکه نشم کولی چې زه هغه علاقو نه ډېر لرې یم. البته دومره درته ویلی شم چې دا زمونږ دا سیستم چې دی دې کې ډېرې خرابۍ دي. دغه خرابۍ به په دې سیستم کې قبایلو ته هم انتقالېږي. د قبایلو باره کې زه دومره ویلی شم چې قبایل داسې علاقې دي چې په غرونو کې اوسي. داسې قبایل دي چې هغوی د تاریخ په اوږدو کې همیشه آزاد پاتې شوي وو او بیا صرف انګریزانو ورته یو قانون راوړو او هغوی په غیر مستقیم یا بالواسطه د هغوی یو سیستم پې جوړ کړو. هغه ملکي سیستم و او هغه د قبایلی علاقو جو هغوی د خپل انتظامی سیستم و جرګه سیستم و. دغه سیستم هم انګریزانو د ځان دپاره د یو دویم بفر په حیث ساتلی و ځکه چې هغه وخت چې دا سیستم جوړېده هغوی روس سره مقابله وه. روس او دا ګریټ گیم چې ورته وایي روس او دغه په دې ملک کې په دې ریجن کې یو ګریټ گیم چلېده او هغې سینټر اپی سینټر چې و د قبایلو او افغانستانو. نو افغانستان خو هغوی یو بفر جوړ کړو، رسمي بفر یې کړو. کله کله به چې دغه بفر نه سرغړونه د افغاني حاکمانو به وکړه نو دوی به پې حمله وکړه او دغه دواړه جنګونه چې شوي دي ګډ جنګونه شوي دي لومبی جنګ دویم جنګ دا د هغې په نتیجه کې شوي دي. ولې قبایلي علاقه هغه د دې دپاره ساتله چې دا یو دویم بفر دی که روس را مخکې کېږي نو دې بفر کې به موږ دغه لارې د روس بندوو او د دې نه بیا د دې بفر نه او د دې قبایلي علاقو نه بیا د اول جنګ په دوران کې او دویم جنګ په دوران کې مخاصمو قوتونو فایده هم اخیستې ده. ایټلي والا هم راغلی دي، دی کې خپلې ګوتې وهلې دي، جرمنیانو خپل ګوتې وهلې دي، روسیانو او بیا کمیونسټانو په دې علاقو کې خپلې ګوتې وهلې دي او بیا حتی جاپان هم کوشش کړی دلته راشي، ترکیان هم راغلي دي په دې علاقو کې او د علاقې کوشش کوو چې د انګریز قوت او د انګریز فوجونه مصروف وساتي په نسبت د دې چې هغه د جنګ د یورپ او د افریقې په نورو میدانونو ته لاړ شي. نو زما مطلب دا دی چې دا ډېرو موده پس قبایل د پاکستان حصه شوه او د پاکستان د آئین د لاندې راغله او د دې دپاره 15 ترمیم وشو په آئین کې او قبایل ضم شو. نو دا توقع ساتل د قبایلو نه چې هغوی به دغه ضم شوي علاقې په اسانه ومني دا ناشونې خبره ده ځکه چې د اوس هم افغانستان انوالو دی. افغانستان هم د علاقې د خپل حلقه اثر کې د راوستو همیشه کوشش کړی دی. اوس هم د هغه یو وزارت دی چې هغې ته اقوام قبایل د قبایلو او د سرحداتو وزارت هغه هم د دې مسلې دپاره جوړ دی، د بلې مسلې دپاره جوړ نه، هغه زیات د قبایلو باره جوړ دی او هلته قبایل ژوند کوي او د هغوی سره د هغوی تعلق کوي او هغوی بیا په خپلو علاقو کې خپلو قبیلو کې بیا تاثیرات لري. نو بله خبر دا ده چې د نوې ضم کېدو سره یو بله خبره شوې ده او هغه دا شوې ده چې دا سټیک هولډر چې ورته وایي د پخواني سیستم هغه سټیټوسکو چې ورته وایي هغه چې پخواني سیستم سره روږدي شوي وو، هغه چې د پخواني سیستم د لاندې هغوی پیسې پیدا کړې وي، هغوی اثر پیدا کړی وو، هغوی په خپلو قبیلو باندې باداري پیدا کړې وه، که هغه ملکانو کو که هغه بیا په وروستو کې چې دی نه د قبایل تاجران سره وو یا سمګلران وو، دوی ټولو په دې سټیک هولډر وو. په دې کې هغه تعلیم یافته خلک هم شامل وو چې هغه اوسېدل په ښارونو کې، لیکن د خپل قبایل په نوم باندې هغوی هغه مرات هغوی ته حاصل و. غریب قبایلي به ته خو چا هغه مرات نه ورکول نه رسېدله. نه تر اوسه پورې زما فکر دا دی چې تر اوسه پورې د مرجر مسله چې دی نو هغه غریب قبایلي ته لا نه ده رسېدلې. دا کوشش کول غواړي چې هغوی ته ورسي او سره د دې چې قبایلو باندې ډېره مسله ډېر د جنګ او د دې ټیرریزم خلاف چې جنګ شوی دی د دې ټول هغه چې دی نو په پښتنو پرېوتی دی او د پښتنو نه زیات په قبایلو باندې پرېوتی دی. د دې ټول اثر بد اثر او هغې کې قبایلي علاقې چې دي نو هغه برباد شوي دي، کورونه اوچاړ شوي دي او خلک مهاجر شوي دي او خلک
تر دې پورې چې افغانستان ته پکې هم خوست ته پکې هم د وزیرستان نه اوښتي دي. نو دا یو داسې شی د جوړ شوی دی چې په دې کې ته دا توقع لرل چې دا به د پاکستان چې دا 4 کاله کې هلته څوم ډیولپمنټ کړی دی ډېر انفراسټرکچر ډیولپمنټ یې کړی دی، سړکونه یې جوړ کړي دي چې پخوا ولې هغې خوب خیال کې نه لیدل. سکولونه یې هم ځینې جوړ کړي دي او ښه انټرنیشنل لیول سکولونه پکې پیدا شوي دي او عام قبایلو هم خپل سکولونه پیدا کړي دي. ولې دا کافي نه دي. د دې دپاره د قبایلو ځوانان باید چې په دې مسله کې انوالو شي، هغوی ته جاب پیدا شي، هغوی ته کاروبار پیدا شي، هغوی ته صنعتي ترقي وشي او صنایعو کې د ځوانانو دپاره یو لوی دغه کېښودی شي، یو برخه کېښودی شي. ځکه چې دا ایلیټ ته زما مطلب دی قبایلي ایلیټ ته دا ټول مسله ونه رسي. ایلیټ نه علاوه عام قبایلي ته دا باید ورسي او د دې دپاره یو خاصه اداره جوړه شي. یوه خاصه اداره کې چې دی نو دا د دې دپاره وي چې څنګه د خلکو سره تبلیغ دې څنګه وشي، پروپیګنډا دې څنګه وشي او څنګه د عام خلک په دې ډیولپمنټ کې انوالو شي. دغه ډیولپمنټ چې زموږ علاقو کې هیپ هیزرډ شوی دی، لاپ سایډډ شوی، د دې نه بچ شي او قبایلو کې واقعا یو ډیولپمنټ وشي چې هغې ته عام قبایلي هم ووایي چې زنده‌باد. او عام قبایلي چې دا غریب قبایلي دی چې د سره دغه نشته، څه نه دي ورته، نه پخوا ورته میلاو شوي دي نه ورته اوس میلاویږي. دا باید چې دی دا پکې حصه ورکړی شي. که حصه ورته ورنه کړی شي هغه به وایي چې پخوانی سیسټم خو چې ما باندې هېڅ نه چا نه بل اخیستو، نه چا رانه ټیکس اخیستو، نه چا زه زورولم، نه را باندې پولیسو، نه را باندې تڼاو او نه را باندې سړک و، بس زه آزاد وم. او هغه ازادي چې دی نو ډېره قبایلي ازادي وه، وروستو پاتې ازادي وه، پسماندګي ازادي وه. هغې نه باید چې دی راووځي او یو نوي زمانې او نوي ژوند ته داخل شي.